حضرت طلحه رضی الله عنه باغ و باغ داسې باغو چې د هغې باغ هغه اونې هغه څانګې هغه یو بل سره جنګېدلې وې ډېر زیات ګور باغ و انتهایي ګورو باغ کې خامخا دا مرغۍ پکې راشي او تاویږي را تاویږي مرغۍ ورته راغلې ده باغ کې تاویږي را تاویږي هغه مرغۍ کوشش کوي چې د باغ نه وځمه هغه دومره ګور دی د هغې څانګې یو بل سره جنګېدلې دي مرغۍ د وتو کوشش کوي خو وتې نه شي او حذیفه حضرت طلحه رضی الله عنه په مانځه باندې ولاړ ده په مانځه کې توجه لاړه هغې مرغۍ طرف ته چې زما خو دومره ګور باغ ده چې مرغۍ هم ترې نشي وتې هغې ته یې لږ سخت توجه لاړه چې څنګه سلام یې وګرځاو هغه باغ یې غوڼ وقف کړ اوخو عبادت خو د الله په کار دی په عبادت کې خو به موږ متوجه الله ته یو د دې باغ د وجې نه زما په مانځه کې توجه بل خوا لاړه د الله نه بل خوا شوه هغه مرغۍ ته دا باع رکاوټ شو هغه باع یې د الله په نوم باندې وقف مالک یوم الدین هغوی ته پته وه چې د سزا او د جزا الله مالک دی هسې نه الله تپوس نه کې صحابو کې یاره وه موږ په خولې مالک یوم الدین وایو خو سوچ هم پې نه دی کړی چې تپوس به رانه کېږي صحابو کې یره پیدا کړی و